ملګرو دا په خانوزۍ کښې زموږ د خانوزۍ کلي تورې خولې حاجي قاسم اغوا سوی و د هغه په حواله سره نن د اتوار پر ورځ په خانوزۍ بازار کې یو غټه مظاهره ده تمام سیاسي پارټیانې قبایلي خلک او دغه ګرد پکښې تصور ولرو نن زموږ د علاقې یو ښه باعزته سړی د کمیټې ممبر د علاقې په فیصلو کې د علاقې په دغه کې هغه انسان هغه اغوا کېږي او په روڼه ورځ باندې خلک راځي بیا خلک تر خپله ځایه رسي بیا نه د انتظامیې لخوا څخه دا تر اقدام اخیستل کېږي چې له تورې خولې د سړی تر کوچه رسوه دلته ده په رود کې هم دا چوکیانې شته پر سرخاب روډ دې هم شته د دستوره دې هم شته پر غړکۍ د هم شته او دا هېچا ته هم نه ویل کېږي سړی رسي تر دغه پورې تر کوټې پورې محفوظه طریقه باندې رسوي مجلس دا دی په کار خدا وایه چې نن دا خلک دا مظاهره چې دلته ناسته ده له دا ځایه زه تر هغه ګرېډه پورې دا خلک ناست وایه دا نن خالي په دا قاسم دا مسله نه ده په دا علاقه کې زما او ستا روزګار کوو دا دغه وایي چې چیرې وسایل هلته مسایل و ما او تا ته دغه وسایل دي دغه وسایل له لاسه به ما او تا ته دلته مسایل پېښېږي که چیرې ما او تا د جرأت مظاهره ونه کړو او ما او تا د شعور مظاهره ونه کړو ما او تا د دغه ترا خلکو خلاف د دغو ترا بدامنۍ خلاف یو نه سو دغه وایي دشمن چې دی مشترکه دشمن چې دی هغه چې انسانان سره یو نه کړي بیا دغه انسانان نه یو کړي نو دغه چې دی دا زما او ستا مشترکه دشمن دی نن که دا سړی تللی دی سهار به بل ځي بله ورځ به بل ځي تر دغه نورې سختې پیسې راتللی شي دلته جګړې راتللی شي دلته قتل عام راتللی شي نو موږ به انتظامیت هم دا خبره کوو موږ به د خپل ولس هم دا خبره کوو چې زموږ په علاقه کې موږ قطعا نه موږ اغواګردي منو نه موږ دلته اصلا نمایش منو نه موږ دلته منشیات منو نه موږ دلته غله منو نه موږ دلته ډاکې منو موږ دلته هېڅوک پردي خلک چې دلته لاسلو سره راځي ته د غره له ورسې په دا غره کې دا تر اپوزیشن دی لکه ته چې دغه له ورغلی لکه غیر له ورغلی د مشرانو سره خلک ناست دي د شپې اوایي فایرنګ دا سپی دلته راتګ دا په یو غم کې ګډون دی او دغه سپی د کم تعداد ته نه سرکار ګوري نه د اغواکار ګوري ولې د باکس یو کوچنۍ کلي چې ده دا د یو ټولې علاقې د سزنګو دپاره کافي نو دا خلک په دې قاسم لالا په اغوا باندې باید چې دومره مشتعله نه شي دومره یعنې بې لګامه نه شي چې آخر بیا هغه هم د سرکار مخ ونیسي هم د رایه چې کوم اغواکاران دي د هغو خپله مخ ونیسي نو لهذا موږ رئیسي صاحب ته و ډیسي صاحب ته دا خواست کوو دا سوال کوو چې دا تحصیلونه دا ستا واله کړي د سرکار او دغه عوام له تاسو دا مطالبه کوي چې دا کوم سړی تللی دی د دې ذمهوار ته او د دې پوښتنه موږ له تاسو کوو او که چیرې ته د دې د پوښتنې جواب را نه کړې رئیسي صاحب موږ ته ایسي چې کوم اپس دی و دې ته تالام لګولی شو تر هغه پورې لګوو تر کومه پورې چې بیا قاسم لالا بانجابه سوی وي قاسم لالا د بانجابه شي له دې سره یوه خبره زه بله هم اضافه کوم چې حاجي قاسم لالا د رها کړی شي داسې دی دا زیات امکان دا په دې کې دا راغلی دی چې د سرکار خپلو د چا په دباو کې یا د چا په لالچ کې د چا د پیسو په دغه کې دا شاید دا پورته شوی ولې دا معلوم دی چې دا تر پټې رسېدلی دی نو دا معلوم دی چې دا له سرکاره سره خپله دی بله خبره دا ده چې دلته اسسټنټ کمیشنر صاحب ناست دی دا د سرکار چهره ده د سرکار مخ دی دلته خو نه میجر صاحب ته نه کرنل ته نه اکسیز ته نه څوک ته اصل خبره دا ده چې اسسټنټ کمیشنر صاحب ناست دی دا د دې ټولې علاقې د امن ذمهواره دی نو دی که په دې شیانو دا خلاصوي چې ما د سی ټي وي فوټیج پیدا کړی دی دا کړي دي دا کړي دي دا ډېر ناکافي دي دا ډېر کم دي ګوره زموږ پنجرې وړل شوی دي دا موږ اوس هم تر ډېره پورې زغم کړی دي 3 څلور ورځې مو دوی ته موقع ورکړې ده دوی یې موږ پیشرفت کوي بسم الله الرحمن الرحیم په دې سټیج ناست حاضرینو او په دې جلسه کې ځوانانو سیاسي پارټیانو ملګرو ستاسو د ډېر د دا ګردو کور ودانۍ بولو چې ته له موږ سره په دې احتجاج کې شرکت وکړئ ورور زما خبره دی لږه درنه ده زه لږ درته واضح کوم دا مجلس ته اعتراض نه دی چې نن خالي قاسم لالا اغوا شوی دی
پرون موږ د 21 کسو جنازې هم پورته کړلې بیا موږ په چوک کې د 50 کسانو جلسه وکړه افسوس دی سهار به بیا یو بل شی کاږي بل سهار به بل شی کاږي وروره تېر شو دا منصوبه ده که منئ که نه منئ له دوی باندې اف سي راځي له دوی باندې یو ځای نیسي هر سړی نیسي هر سړي له به بیا پر پټو دغه باندې نمبرو باندې نمبرونه به راځي بیا به ورته وایي چې ستا پلانۍ مسله ده ستا پلانۍ مسله ده ته به اف آی آر کړې زه د جماعت اسلامي له طرفه زه وداګورو ځوانانو ته دغه خبره ښکاره کومه چې وروره مولانا هدایت الرحمن په دغه کې ورته ولاړ دی وچ په وچه ورته ولاړ دی چې وروره نه منم طرفه ده که دا جمهوري ګورمنټ ته اختیار ده ورکول شي که نه دی جمهوري ګورمنټ فیصلې اف سي کوي معاملې اف سي کوي په دوکۍ کې هم مړي کېږي په مسلم باغ کې به حالات خرابېږي په برسور کې د خلکو مځکې خرګاړوي په دغه کې کېږي ولې یاره دا خو زموږ خپل وطنۍ مځکې دي ته څوک یې چې را روان یې دلته پر ما قبضې کوې پر ما دغه کوې ما اغوا کوې زه درسره اخته کړی یم وروره دا ته سرکار بابا دا اف سي کوکو ته یې وروره چې داسې دا یې واوره خبره یوه ده هغه دغه ده چې اف سي په بلوچستان کې نه منو او دا ګرده جلسه ده دا یوه خبره را سره وکړي چې د اف سي اختیار په بلوچستان کې نه منو که چیرې موږ د اف سي اختیار دلته ختم کړي او زموږ جمهوري قوتونه دلته سربراز شو زموږ یو قاسم لالا نه زموږ په زړه ورک خلک به هم انشاءالله فاجعه بشي جزاک الله به پر قاسم لالا وګایېږو قاسم لالا د غره مالک و د کمیټۍ مشر و په ډېرو مجلسو کې شرکت له ډي سي و له ایسي سره پر دا باندې مجلسونه کړي دي له خلکو سره د بوستان یې راونیسې تر چرمیانو زموږ ډېره پر امن علاقه ده نه اغوا کې سوی ده نه قتل کې سوی دی نه یو بله داسې غټه واقعه یو کوچنی موټرسایکل یا ګاډۍ دا دونې دا په دنیا کې د هر ځای په هره ضلع کې روانې دي درنو عزیزانو موږ دا وایو چې قاسم لالا چې اغوا سوی دی دغه د ګاډیانې راغلي دي خلکو لیدلي دي کرم له حالت خلکو لیدلي چې یوه ټوډي ده یوه 4x4 ده یا ډبل سیټره ده دلته یوه ورځ زه په یو پمپ کې ناست وم پنجابیان رالل امین پمپ کې د ملتانه ګاډۍ راغلا سوې وه په پل باندې کلا سیف الله مثاله ژوبه دلته خانوزۍ ته چې دا موږ ورته کوچنۍ کیمرې لګولې دي دا کیمرو ور ښکاره کړه چې دا ګاډۍ را روانه ده پر خانزۍ هم تېره سوې ده د کوټې په خوا تللې ده ایسي صاحب چې ستاسو په کړن کې به دوی لیدل چې سپي وې د پیسو په حواله باندې په پښین کې موږ دالته ډېر وخت تېر کړی دی ستاسو کاروبار ونه د خلکو سره ستاسو خوړې دي غوښتلې خاص کړی سي و ډي سي په هر څه خبرې زموږ ذمهواره د قاسم لالا هغه زموږ ایسي دی زموږ جیسي دی وروره سړی پر دا لار تللی دی تر کوټې تللی دی موږ ته دې ته را پیدا کوې د قاسم لالا زه یو بله خبره موږ ته ډېره ښه را واضح شوله چې وروره دلته دای خلک راغلي دي دا وي چیرمن صاحب ناست دی د میونسپالټۍ نه 12 کسه ایسي صاحب راغوښتي دي سم دم به پر بر سرونه دي د وزیرستان خل دي د پریجان خل دي وارلی شاهم شته مشینان هم ورسره شته دا د شش دپاره راغلي دي یو منټ د دې لپاره راغلي دي دلته اوس دوی بیخي بیا ټیم نشته د ملګرو خبره دا ته را ده موږ قاسم لالا ریایي غواړو تر هره ځای پورې ځو مګر یو مجلس کوو دلته د پوره مجلس دی د پوره مجلس دی صفا بیا سره کوو موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ رحیم کاکړو د تورو خولې والا سره بند وو فکر په دې خبر یاست عثمان لالا شهید په دې کې یو کال تېر کړي بیا فیصلې وشوې موږ سره پکې حاضر وو ګرته چې مه کوئ باید چې دوی خیال کړی وای د علاقې خلک یې دلته ضایع کړي وایه ول مه راولي له پسې له بدماشان مه راولي له بله ځایه ټوپکیانو دا به موږ ته مسلې جوړېږي زه واضح دا وایم چې عاجزانو دا لکه دلته جمال الدین چې وویل زموږ ټوله جنوبي پښتونخوا قبضه سوې ده سر خلاص کړئ دارنایي موسخیل چې کوم ځای هغه توبه کاکړي دا توبه سکزي ملکیار تورې شاد چې کم غرونه کم شی کې پیدا شوی دی موږ ورته یې ولاکه راوکښئ هغه وخت بیا راکاږو چې ګرد پښتونخوا د ګردو پاټیو مشرانو لاس سره ورکړي بیا خوړلی سو دا کړم موږ ورته ته مخامخ دی موږ دې راوباسو د خانزۍ کړم دی د خانزۍ د ولس مځکه ده ولې نه سو رایستلی عاجزانو سم دا میپسي پلان جوړ کړی دی چې وروره که دا جنرال منیر پاته و 10 کاله به بیا د دې مالکان به دوی وي د دې مالکان به دوی ها موږ د تورې خولې له خلکو زه دا یوه ګیلاس شته چې کله فیصله عثمان لالا دا در وکړله دغه احتجاجي مظاهره دغه احتجاجي جلسه دغه ولس
وسا نه دی چې دا روډ باندې ناست دی دغه علاقه داسې نه ده چې په هغه دلته دغه په توره لیکه باندې په ډېر تور روډ باندې ناسته ده زموږ مشکل ګوتو ته معلوم دی د څلورو ورځو دا خبره پر سوشل میډیا باندې دنیا جهان یې ویني چې قاسم لالا غوا سوی دی د هغه غوا په کوم ترڅ کې د موږ بار بار دا خبره کوو د ده کور ته دوه موټر په هغه کې بیا 4 کسان دغه چشمدید ګوا د کور سړی دا وایي چې د لیویس په وردۍ کې راتګ او د دې کوره زه په دومره ناروا دهشت او وحشت باندې د ده پورته کېدل او د چادر او چاردیوالي تقدس په عمله کول دا سوال موږ بار بار وایو چې انتظامیه ته پروت دی انتظامیه د دې جوابدeh ده چې ستا په وردۍ کې او دلته په دې پرامنه علاقه کې چې دنیا جهان یې مثال ورکوي زموږ د کورو څخه خلک پورته کېږي ولې په بله خوا موږ وینو چې د هغه انتظامیه دومره اکټیو ده داسې متحرکه ده داسې سرګرمه ده چې د غړکۍ له کراسه زه یو موټر د مزدورۍ غه د ډیزل او د پټرول غه د ډزه د 1000 د 2 د 500 بغیر نشي راتللی دا سوال پروت دی هلته ته دومره اکټیو یې او دلته ستا اکټیویټي دغه ده موږ منو چې دا بلا بتري دي موږ منو چې ډېرې مضبوطه دي لیکن دا مضبوطه وجه نن سوالي نشان پروت دی چې تر پیله پاټک ولاړلې ته دغه باید په کوم بنګله ننوتی دا سړی چیرې پروت دی چیرې ایستی دی په کوم حالت کې دی دا ستا ذمه داري ده ریاستي ادارو عدلیه ده که انتظامیه ده که مقننه ده د دې ګډو ذمه داري ده موږ دا وایو چې په حفاظته طریقه دي دا زموږ قاسم لالا بازیاب شي که چیرې دا نه کېږي چې کوم ترتیب د آل پارټیز ولسي کمیټیانو تاسو ته بیان کړی دي پرون په پریس کانفرنس کې موږ اوله خبره اسټین کمشنر ته دا ایښکې ده چې دغه موچي غر کې چې څومره قانونه دي پر دې د کار پوري طور باندې زه نه یم خبر چې دا عمل شوي ده که یا خلک دا مطالبه کوي چې پر موچي په حال باندې ده پر غره باندې ده د کورماټ جاري کار فوري طور پر بند شي موږ له اسسټنټ کمشنر او له ډي سي زه دا مطالبه کوو چې دغه کار د بند شي او دلته چې کوم مصطلح خلک له اصلي والا خلک ناست دي هغه د فوري طور پر راکښته سي او د اصلي دغه نمایش ته بند شي آیا دا قرارداد دوی ته منظور دی ګردو ته د وطن او د علاقې قدرمنو سپین مشرانو او غیرتمندو ځوانانو تفسیري مجلس نن د دغې نننۍ غونډې په مناسبت باندې درته وسو چې له کومې وجې موږ د دغې علاقې امن تباه دی او څوک په دغه عمل بوخت دي که یو طرف ته زموږ د دغه وطن خلک په دغه ویاړ کوي چې موږ اعلی تعلیم یافته یو په ایشیا کې تر ګردو تعلیم یافته تحصیل په 95% نارینه هم او زنانه هم تعلیم یافته دي دا زه نه وایم چې بلکې دا د بي بي سي رپورټ دی تمامو ادارو رپورټ دی بیا چې چیرې تعلیم عام سي هلته بیا خلک د قانون احترام لري نن بیا کومه وجه ده چې د وطن دغه ناس خلک د وطن استوګن خو د هغه ساده پورې قانون په لاس کې نه دی اخیستی همیشه د قانون احترام کړی دی نه کله په تاڼه او په تحصیل حمله کړې ده نه د انتظامیه او د بل سرکاري چا په مخ کې درېدلي دي نن خو ته قصدن دا غواړې چې دغه وطن دغه خلک چې په امن پراته دي امن یې ویاړ دی امن یې پلان دی ولې دلته په خوشحاله ژوند دغه خلک ژوند کوي څه دا کوشش کوي دغه خلک په تېښ او په اشتیال کې راولي په پرونه ورځ باندې څوک له کوره پورته کول د هغه وجوهات معلوم دي ستا لیکن زه وګو خلکو ته چې هغه د چا دپاره دلته کومه مزدوري کوي کومه غلامي کوي هغه د په ځان د ځان لپاره ځان سر خلاص کړي چې دا وطن موږ ته دغه ګوټو انسانانو مشترک وطن دی که یو طرف د تمام انسانان پر یو مجلس سره متفق وي چې موږ ته دغه وطن پر امن باندې کله هم کمپرومایز نه کوو موږ په دغه وطن کې د اصلي کلچر نه خورو دا نه غواړو موږ په خپل وطن کې د 400 ډرونو چې کوم سپلای ده او کوم څوک یې خرڅوي دا نه غواړو نو دا په سلو کې 5 کسان هم نشي پاته او په انتها د محترام سره د دغه وطن هغه سیالانو ته د هغو په ځان کې دا خبره ږدمه نن زما استاد دغه امن صرف 5 کسانو خراب کړی دي په سلو کې
نن زما او ستا په دغه وطن کې 15 کسان د 2 کسان په سلو کې نن د منشیاتو دنده کوي. نن زما او ستا په دغه وطن کې د اغیار ملګري په سلو کې یو کس کوي. خو دغه سیالان خلک په انتها د بېترام خپلې بولې سره وبهي دا 15 کسان پکې وبهي. نن بیا کومه وجه ده چې بیا پر دغه ګرد ولس 15 کسان مسلط دي چې هغه د خپله دلته منماني کوي. بیا هغه کومه وجه ده چې 15 کسان د اغیار دپاره کار کوي. نن د افسي په راتګ کې هم بیا دی متحرک دغه فخر بولي چې موږ افسي راولو. ستا پلار یې مصر راوستی دی ته څوک یې؟ یو دغه ولس خوښه نه وي ستا پلار یې نشي راوستی دی. زه به دوی ته دا کم از کم د دغه درنې جرګې په توسط باندې دا خبرتیا ورکوم هسې چې تر اوسه پورې د کوم تاوان کړی دی کوم غل د خوړل په کار دا علاقې دغه وطن خپل واک خپل اختیار دی علاقه او ته دا اوس ساته پورې چې دا کوم پلان دی چې کوم تاوان سرکار دا تاوان یې لکه بیا به ته دغه ولس په مخ سره سترګې بیا د ګلو په مخ کې ته برنامه کږه او ګټ تا پزني. نن که پردی راویستلی تا راویستلی د خپلو 5 ټکو دپاره ولې دغه ظلم دغه ښه دی؟ ولې دا دلګي کوي؟ ته دا رنګه دلګي ښه دی ستا یې وکړي خو د وطن هم مه خرابوه. بل تا ته ور بیا دا درته وایي چې نن که راځه خو څوک درته راغلی دی دا تا راویستلی دی. نن چې د خپل تربره د خپل عزیز او د خپل وطن د یو سړي ته سیالي نه یې بیا پردی ماله راولې بیا د وزیرستان څوک راولې بیا که تا دغه تصور او سوچ وي بیا خو مېړه سه په خپل راسه میدان ونیسه بیا به نورو ښځو سره معلوم شي. بیا که ته خپل عزیزو تربره پر پردي وزیر باندې بېعزته کار سپکوې نو تا هم وشپزنو تا به زه له هغو سره کار نه لرم هسې چې دا کوم څوک دلته ایجنټ د ایجنټ کردار ادا کوي زه به دغه ته ستونې نیسم هسې. پرېږده دغه غلطه دنده پرېږده دا ایجنټتوب پرېږده. نن که ته په دغه خوښ یې چې زه دلته چا سوی رویل خرڅوم هسې انتظامیه په مان کار نه لري. انتظامیه داسې کوي دغه دنده د انتظامیه کار دغه دی چې څو پورې بل فاتحخانې خلاصه نه کړي دی بته نشي اخیستلی چې دلته څه په علاقې کې غل پیدا نه کړي د ده دوکانداري نه چلېږي دا د انتظامیه کار دی کوي به. لیکن زه د خپل علاقې امن د انتظامیه پر ثوابدیت نه شم ویله کولی. زه د خپل وطن عزت د انتظامیه پر ثوابدیت نه شم ویله کولی. مسجد ډېر مو وسایل لیکن یو ور بیا موږ دغه انتظامیه ته دا خبرتیا ورکوو چې خدای را مزید د خپله دلګي علاقه زموږ د علاقې امن مه تباه کوه. موږ په علاقه کې غلم مه پیدا کوه. موږ په علاقه کې ساتخانې مه خلاصوه. زما ویاړ دی په خپل تعلیم باندې زما شناخت دی تعلیم زما شناخت مه ختم کوه ورنه دغه خلق مجبوره کېږي چې بیا به قانون په خپل لاس کې اخلي او دا ستا سازش دی چې انسانان کله قانون په خپل لاس کې اخیستی دی هلته بیا امن نه دی پاته شوی او ته دا غواړې چې دا خلک په جنګ په جنجال سره اخته کړي بیا به ستا د راتګ دپاره ګنجایش ته پیدا کوي. یا زموږ افسي هم نه منو موږ قطعا د افسي راتګ نه غواړو او هغه خلک چې د افسي لپاره د راتګ کوشش کوي هغو ته خبرتیا کړي چې ته دغه وطن سړی د ګرد وطن په مخ کې ځان مه ښکاره کوه او ځان د سر سترګه مه جوړه چې بیا دغه خلکو تا ته ډبرې ولي او به چا ودار نه سې ته څو پورې د دغه علاقې او د دغه وطن اعتماد واخ نه کړې چې دلته سره زر راوځي ستا پلار یې ملکه وباسي دا نه څه خاوند کډه ده. لهذا موږ د هر څه لپاره د قانون احترام کړی دی. دغه د مچغر چې دا په پرنسم ایریا موجود ده که دا 2 کاله د مخکې د هایکورټ فیصله ده چې دا یو کمپنۍ دیواله شوه د نیشنل بانک زیږون اخیستی و هغه پابندي پر لګولي وو. بیا دغه فرق څه نشته چې د پورې بلوچستان خصوصا د مسلم باغ او د خانوزیو د پرنسم ایریاز موجود دي چې یو فیصله کېږي چې د چا د 100 کالو قبضه ده د چا د 50 کالو قبضه ده دا د هغو ته ورلاړ شي. بیا د مسلم باغ د فیصلې سیم ټو سیم هغه فیصله هلته عملي کېږي چې کومو خلکو قبضه و هغو ته ورلاړ شي. بیا دلته څه ده دغه فیصله نه عملي کېږي. یو 2-3 کسان دا ته راځي
چې هغه په خپله توان نه لري. نن که د منځۍ ډېر د کلاډلا څوک په دغه شریک دی، تا دا د دغه خپل تربره د بېعزتۍ بار راویستلی دی. ته که سیال وایې تا له خپله تربره په خپله خبره کړې وه. نن که د وزیرستان څوک دلته راځي نو بې غیرته بلې څه له یې؟ دا خو راسه په خپل له چا سره سیالي وکړه، د پردیو ما مه وزنه. بل وایه هم دا حرکت کړی دی، زما او ستا خپل بې غیرت عمل دی. لهذا دغه ولس که نن دا د دوی څو کسانو د روزګار مواقع دي، لیکن دا په دغه ګرد علاقه اثر لري. داسې نه ده چې دا د یو سړي کان دی په هغه کې 15 خلک پیدا اخلي، دوکاندار یې جلا اخلي، د تیر والا یې جلا اخلي، د پنچر والا یې جلا اخلي، مزدور یې جلا اخلي. ته ولې د علاقې هم تباه کوې؟ ته ولې علاقه ته خو روزګار نه شې ورکولی؟ او دغه ناسولت حکومت چې دغه 47 بارم نمبر وال دي چې دا کم ناست دي چې صرف دغه خو یې وکړ چې د 45 بجې په 47 کې پاس یې کښېنولې. نن اختیار یو نشته ورسره و چا ته ګیله کوي. هغه کمپرومایز دی چې بچو راولم ده خو بیا به غږېدا نه کوي، بیا به د انسانانو د حقوقو خبره نه کوي، بیا به د بلوچستان د امن خبره نه کوي، بیا به د بلوچستان د حقوقو لپاره خبره نه کوي چې زما په فیډل کې څو حیثیت دا به راکوئ. نن زما او ستا لکه ملګري چې ښاغېږي په تن سر پای ګډو یاران نیولی دي. او دا بیا د حالات جلا خپل احسان دی چې پوره پښتني سیمه کې چې له خیبر پښتونخوا یې ونیسېده تر کراچي پورې الله رب عزوجل به دغه ته منډل ورکړي دي، هر رنګه منډل په دغه کې کښې دي. نو بیا څه کوي؟ بیا به ته راځې ځوړېده. نو په دغه بنیاد باندې نن جنګ دغه دی. او د قاسم لالا په همراکاري کې چې د دغه الاټمنټ کوم د دغه جعلي الاټمنټ چې کوم دعوېدار دي هغه که بلال دی چې څه وواره چې 10 واره د ورور چې سي ځان نه شي خلاصولی، هغه سربلند دی، هغه زما او ستا چې په نامه یې سره واخلو زما او ستا رحیم صاحب دی. دا نورو ملک لازمان نه دي چې څوک دوه درې کسان ولي ورسره عمر دی، یو عبدالرحمن دی، مخه مسلم باغ یو سیفلا دی. دا زموږ له دغو سره دعوا ده. ته به یې راوړې، خامخا به یې راوړې. که ته دلته د ځان دغه مالک بولې او بیا خلک په رایسه نه شي ملامتولی، په قانون نه شي ملامتولی، او بیا ته څه کوې؟ په دغه انداز باندې خپ دباوی، ستا پلار یې نه شي دباولی. دا مجلسونه به کابله سره کوو، سپین به سره کوو، په دوکه کې به نظر ساتو. که ته ما په پردي بېعزته کوې نو زه بیا تا مخامخ تا له مخ ته راځم، زه په پردي والا کې بېعزته کړم. نو په دغه بنیاد باندې موږ دا ورساته پولیسا کړي دي. د دغه علاقې د امن لپاره موږ قطعي کمپرومایز نه کوو. 4-5 مجلسونه چې د 2 کالو څخه دا کوي چې موږ د دغه علاقې باندې د خلکو خصوصي نظر دی چې دا خلک ولې نه په لغوه کوي چې په خپل حفظ سمړي سره وکړي. دا خلک ولې قانون په خپل لاس کې نه اخلي چې موږ د ورتګ موقع پیدا کړو. دا خلک ولې په ایرونو په چف نه مخته کوي چې تعلیم په خوا زور دی. نو په دغه بنیاد باندې موږ تر ټولو د مخ چې دغه واقع پېښه شوې ده د دغې واقعې په حواله باندې چې د څو پرې د موچي غر بند شوی نه او هغه جایز کارکنان چې هغه د 100 کالو موجوده دغه لري ثبوت لري و هغو ته اړ شوی نه په کار چې موږ دا جنګ اعلان وکړو او پوري طور د غر بند شي د دنیا جنګ قانون د پروګرس چاک کښ راغلی دی ورکو. موږ د هېچا طرفداري نه کوو. خو څوک اسناد لري د چا حق دی په کار چې هغه ته ورسوي. او قاسم لالا چې په کوم اندازه هغه شوی دی دا ما چې دغه الاټمنټ کوم خلک واخیستل نو که تا نه وای هغه کړی تا دا حرکت نه وای کړی نن درېیمه د خو دغه وطن سیالي به به راتلي نو په ته به دا جګړې کې ناست وای. سربلند څه اسمان د سره نه دی خطرلی ته د 2 منډو نه پیدا بیا به راتللی و دغه جرګه ته به د خپله صفایي پرېښوله. بلال چې د 2 منډو خیل دی ته د 2 منډو نه پیدا چې په دغه مجلس خبرې چې ګټه وړې نو خو همداسې د خلکو تسلي وکړي چې روزه په دغه کې نه یم انوار. دا ته ورک څه دی چې دا ورک یې نو غلط دی. دا زما سړی تا وړي ستا پلار مې هم راوړي. او دغه رنګه د علاقې د امن دپاره موږ دغه یو قسم خو دا اوس تاته بولي داسې نه چې خدای مکې داخل ناسیالی دي. دا هر سړی د سلم تمام دی.
دا ته څه یې چې زما په دغه وطن کې ته راځې او ما ته د اصلي کلچر فرۍ او جلوس دی ما ته د داسې لبردارو خلکو باسې دا دغه وطن د غیرت په چلنجه پرېږده دغه عمل پرېږده ورنه دغه قوم دغه وطن دغه علاقه دا تابه سره یو دا واوره د چې هر څوک کوښښ د تقسیم وکړي انشاءالله تمام سیاسي پارټیان تمام قوم مشران به اوس دغه وطن سره یو لاس کوي او د دغه امن د قیام دپاره به موږ هر رنګه قرباني ورکوو انشاءالله دغه صبردار به موږ د خپله وطنه لرې کوو او انتظامیه ته موږ دا وایو چې په هفته کې دننه تر موږ به دوی ته ښه معلوم دي چې چیرې د چرس اډې چیرې د هیروینو اډې دا د پولي تورو بند کول شي او که بند نه شو موږ ستا د درج موږ تا سره بیا حساب کوو د چې د پولي تورو دغه تمام مجلسونه نوټس واخلي چې اصلیت سره د څوک ګرځي په کار دا دا یې په وطن ونه راپرېږدي او چې کوم څوک بهرني خلک ته راغلي په کار دا پسې واخلي او پر کوم ځای چې جنګ د په کار دا پولي تور بند شي او ډینډي والا او سکرټي د منځ څخه دا په کار سپینوال شي چې کوم چې اسناد لرل د چا کږ په کار باغ دغه ولاړ شي دا تاسو بیا څوک خن مست کړي سما ورو چې څه به ځاله دا ور څوک راځي درنه ناتیب کې سره پر سرو بيسي دا دغه ظلم سوی دی دغه ناروا سوی دی چې ونه حق کسان ته جعلي الاټمنټ ورکوي ولې ورکوي نو په دغه کې بنیادي کردار زما استاد خپلو خلکو دی دا ځکه رحیم صاحب دی دا زما استاد عزیز زما استاد تر ټولو دغه وطن دی دا وطن که زما دی دغه وطن مالک هم دی ته سره دغه امن خرابوي دغه امن ستا لپاره فایده ده یقین زما لپاره نه ده دا ځکه عمر دی که په دغه حالاتو شریک دی نو دی د ما ته را ثابت کړي چې دا څلوېښت کاله د پر ترکه یوه فایده تر اوسه رسېدلې ده یو فایده یې ناخیستې نن د هغه راوستې هغه د پیسې واخیستې لږ داسې بیا هغه خوروي تا کومه فایده وړګې ده که دا الاټمنټ صحیح ده کړی ده دی دغه وطن سړی اوس موږ تاسو سره وبدي دغه یوه سړی تاسو وبدي نشته بیا څنګه پرېږدي چې دا تفریدي راولي او د باعثت خلکو بېعزته کوي نو په دغه بنیاد باندې دغه مجلس په کار دی دوام ولري او دغه مجلس سره اعلان وکړو پښتانه وایي سړی سرغسې نه لري چې د دې بیا بیا ټینګ نیسي او که زما استاد ته را مجلس چې نن دا یو جاجي مظاهره وه خلک اوس هم په بازار کې ناست دي د امن زما ضرورت نه دی نه د پیسلیم ضرورت نه د واجب تنفاظ ضرورت دا د هر سړي ضرورت دی والله چې امن نن دلته نه وي خدایه مه کړه که دا تا دکانداري وکړه یا د موټر وچلو یا د مزدوري وکړه دا د ګلو مشترک کار دی د ګلو لپاره مشترک جدوجهد کوو په دغه به سره متفق یو که چیرې موږ په دغه سبا ورځ کې حاجي قاسم د الله په حفاظت نه راغلی نو موږ سبا د کمیټې والا اعلان کړی دی چې موږ به ټوکن هړتال دی پایجام هړتال دی د دغه لپاره به یو کس هم نه پاتې انشاءالله دا زما ستا د مستقبل لپاره یو فیصله د آخري په کنجان کې به نه سره پټل که سره راووتلو د سټینګ سوالو او دا دي بېغیرته خلک دا په خپله باید تښتي له میدانه وایسي که زه ورته کم از کم په خپل مابین کې وحدت پیدا کړو که زما او ستا په مابین کې وحدت و اتحاد و اتفاق و نو کمپرومایز پر امن باندې نو کمپرومایز پر اصولو باندې نو په دغه بنیاد به موږ ته په مابین کې وحدت پیدا کړو دا دښمن په مال ته هېڅ نشي کولی نه مال ته تقسیموای او دا خپل کسان په کار دي مشران ته وایم چې زموږ د دغه وطن کوم مشران په دغه عمل کې لګیا دي او ورسره دي دا هغه پولي تور نوټس کوي رالي چې دغه ولسي کمیټې ته کښېني خپل جواب تلبیه ورکړي چې دی تر څو پورې په دغه کې انوال دي دا ته ورک یې دې معنا دا دي چې ته پکې انوال یې الله دې موږ ټولو ته اتحاد او اتفاق راکړي خدای پاک د زموږ د علاقې او د وطن امن قایم کړي او خدای پاک ته موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ د خپل علاقې امن دپاره خپل کردار ادا کړو امین الرحمن الرحیم ماشاءالله زموږ ته یې ټولو پاکیانو سیاسي قبایلي علاقایي مشرانو موږ ته یې تفصیلي ویناوې وکړې د صدیقي صاحب د علاقې په حواله باندې د حاجي قاسم لالا د بازیابي په حواله باندې ډېره جامعه وینا وکړل هغه بعد موږ صرف د ټولو پاټیانو شکریه ادا کوو د قبایلي د انجمن تاجران او خاص کر د سوشل میډیا د ورکرانو اوس هم شکریه ادا کوو له دوی زه دا یو خواست هم کوو چې معاملاتي مجلسونه ته د ټولو مشرانو به واورېدل چې دلته کومې منصوبه بندۍ روانې دي دلته زموږ ته چې الله پاک کوم معدنیات راکړي دي د هغو د قبضې کېدلو دپاره په هغو پیسو باندې غله نه سول ماړه
چې په محکمو کې سرکاري افسران پر پوسټو باندې پر یوه ادناشي باندې چې کومې پیسې اخلي و موږ ته درک راکړي. په دغه ماحول کې موږ ورسره رالو چې کومې غلاوې دوی کوي په هغه باندې د دوی نسونه نه سول ماړه. اوس رالل د دغه مظلومانو چې کوم الله پاک روزي ورکړې ده پر هغه باندې د قبضه کېدلو کوشش روان دی. نو اتفاق و اتحاد مظاهره کومه نه کوه، یقینا دلته به هر یو له کوره چې راوځي بیا به پر امن نه وي، نه به دی په ازاده پښه باندې له کوره څوک راوتلی سي، نه به په موټر کې ګرځېدلی سي. ځای پر ځای به د پسې والا ناست دي او زموږ ته د علاقې هغه ناروا خلکو سره ملګري چې دلته به لکه په افغانستان کې سي بیا ټوپکیان راپورته کړل، بیا بې د عزت والا خلک به بې عزته کول. نن به دا سره یو کږي لکه څنګه سره یو سوي یو. نو الحمدلله زموږ ته مظاهره کامیابه ده. د حاجي قاسم لالا د بدیابي په باره کې چې کوم څو قدر محنت سوی دی، موږ له ټولو قبایلو څخه له ټولو اقوامو څخه له ټولو ولسو څخه شکریه ادا کوو. او انشاءالله تعالی فیصله پرون دا سوګي ده چې پر 3 تاریخ ته موږ ته د نیشنل هایوې روډ له ساره څخه به بندې تر هغو پورې چې حاجي قاسم لالا تر څو بازیابه سوی نه وي موږ ته تفصیلي ویناوې وسولې چې موږ دا یو 100% یقین دی سرکار په دې خبر دی، 100% یقین دی پر دا نیشنل هایوې روډ باندې په 2 ګنټې کې تر کوټې رسېدل. څنګه ای سي څنګه ډي سي څنګه ادارې چې دلته په کښني کښني شي خبر یې په دا دومره غټه مجلس باندې ته څنګه نه یې خبر؟ زموږ دا یقین دی په خبر یې یا خو به ای سي نه خبرې یا به هغه دروغ راته وایي یا به ډي سي نه خبرې یا به ډي سي دروغ راته وایي چې نن مجلسونه سره صفا سي و موږ ته د مجلس صفا وسي. که زموږ سړی په یوه معامله کې هم چا په دا علاقو کې مجرمه ثابت کړي موږ ورته حاضر یو، کیس ته پر وچلېږي، عدالتونه شته، لیکن دا رقم د چادرو چاردیواري په مالي چې کومه سوګي ده نو د دغه په خلاف باندې چې دا کوم ترتیب روان دی د بل سبا پر 3 تاریخ به وي. او اوس ما دا خواست دی چې کوم مشران ناست دي دا مشران د یوار د جماعت دفتر له درسي د بل سبا په باره کې به یو مشوره سره وکړو. د ملا عبدالباقي صاحب څخه دا خواست کوم چې هغه